बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमूंगा टॉपिक दे molar specific heat. The molar specific heat definition there, the amount of heat required to raise the temperature of one mole of substance through 1 Kelvin. زمونږ سره دا کنټینر دی او په دې کنټینر کې زمونږ سره 1 مول ګیس دی. اوس د دې ټمپریچر 300 کیلوین دی او دا ټمپریچر مونږه 300 کیلوین نه 301 کیلوین ته رایز کوو، یعنی 1 کیلوین انکریز راولو د دې سبسټانس د 1 مول سبسټانس د ټمپریچر کې مونږه 1 کیلوین انکریز راولو، نو د دې لپاره به هیټ پکاري. اوس دې لپاره چې څونه هیټ پکار دی چې د 1 مول سبسټانس دا ټمپریچر مونږه 1 کیلوین انکریز کو، دی اماونت اف هیټ ته وایي مولر سپیسیفیک هیټ. د دې میتھمیټیکل فارم څنګه دی؟ میتھمیټیکل فارم دی د اماونت اف heat, the amount of molar specific heat is proportional to n. یعنی زمونږ سره دلته چې څونه هیټ مونږ پرووایډ کوو دا نمبر اف مولز ته ډایرکټ پروپورشن دی. څونه نمبر اف مولز ډیرو نو هغومره به ډیر هیټ ریکوایرډ وي چې د هغې ټمپریچر کې مونږه 1 کیلوین انکریز راولو. نو the amount of heat required to increase the temperature 1 Kelvin is proportional to the number of mole of the substance. دویم زمونږ سره دا هیټ چې مونږه پرووایډ کوو چې دا ټمپریچر په مونږ 1 کیلوین انکریز کو، دا پروپورشنل دی چینج ان ټمپریچر ته. که مونږه چینج ان ټمپریچر ډیر چینج راولو ډیر زیات هیټ به ورته پکاري. د دویم پروپورشنلیټي مطلب دا دی چې که ډیر چینج مونږ ټمپریچر کې راولو ډیر هیټ به ورته پکاري. که ډیر نمبر اف مولز یې زمونږ سره نو ډیر هیټ به ورته پکاري. دا پروپورشنلیټي نمبر 1 او پروپورشنلیټي نمبر 2 که مونږ کمباین کو نو دې نه راځي د ډیلټا کیو پروپورشنل ټو n انټو ډیلټا ټي. نو دا مونږه پروپورشنلیټي 1 او پروپورشنلیټي 2 کمباین کړه دا دی راغی. اوس دا پروپورشنلیټي مونږ ایکویشن ته چینج کوو نو مونږ به یو ایکویلیټي ولګو او یو به پکې کانسټنټ پوټ کو. نو ډیلټا کیو ام په خپل ځای راکوشو، n ډیلټا ټي په خپل ځای باندې ریپلیس کو مونږه او دلته ایکویشن ته دا چینج کوو نو یو ایکویلیټي او یو کانسټنټ سی ام ولګیدو. سی ام زمونږ سره څه شی دی؟ دې ته وایي مولر سپیسیفیک هیټ. Cm is a constant in this equation and known as molar specific heat. The molar specific heat the equation na kamanga molar specific heat calculate ko no Cm is equal to delta Q divided by N delta T. Zamang sara the molar specific heat yani Cm SI unit چې کوم دی هغه موږ د دې ایکویشن نه کیلکولیټ کولی شو. د ایکویشن کې زموږ سره د هیټ دی او د هیټ SI unit د جول. د small n is the number of mole of the substance. n mole زموږ سره unit دی او delta T is the temperature and SI unit of temperature is Kelvin. نو زموږ سره د molar specific heat یعنی د Cm SI unit شو جول پر مول پر کیلوین او دا موږ د سیم لیکلی شو جول پر مول پر کیلوین. دا زموږ څه شو the molar specific heat definition, the molar specific heat mathematical form او the molar specific heat SI unit. اوس زموږ سره د molar specific heat زموږ سره دوه ټایپس دي. یو زموږ سره د molar specific heat at constant volume, molar specific heat at a constant volume چې هغه موږ ډینوټ کوو په سی سره په دې سبسکرپټ کې لاندې دلته سمال وی لیکو. دې ته وایي molar specific heat at a constant volume. دا زموږ سره څنګه څه شی دی؟ دا زموږ سره the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin at constant volume. ان زموږ سره 1 مول سبسټانس دی، 1 مول ګیس دی او د دې ټمپریچر 300 دی.
نو دې ته مونږ هیټ ورکوو چې د دې دا ټمپریچر مونږ 1 کیلوین رایز کو، خو دلته به د دې والیوم فکسډ ی کانسټنټ به، یعنی دا پسټن به فکسډ ی، ام موویبل به وي. نو چې ام موویبل ی والیوم به کانسټنټ ی د دې ګیس، او ترموډاینامیک ورک چې زمونږ سره برابر دی پی ډیلټا وی. نو چې چینج ان والیوم زیرو شو، پوت زیرو هیر، سو د thermodynamic work is 0. نو زمونږ سره چې کله مونږ د یو مول سبسټانس ټمپریچر مونږه 1 کیلوین رایز کوو او د هغې والیوم کانسټنټ ساتو، نو دې ته مونږ وایو مولر سپیسیفیک هیټ ایټ کانسټنټ والیوم. او په دې کې زمونږ سره thermodynamic work 0 وي. نو کومه هیټ چې مونږه د سیستم ته ایډ کوو هغه ټوټل مونږ سره انټرنل انرژي انکریز کوي. زمونږ سره میتھمیټیکل فارم د مولر سپیسیفیک هیټ ایټ کانسټنټ والیوم څه دی؟ نو سیمیلرلی مونږ چې څنګه تیر مولر سپیسیفیک هیټ اکویشن ډیرایو کو، همدغه شان دلته زمونږ سره heat added at a constant volume is proportional to the number of mole of the gas. یعنی څونه number of moles of the substance سیوا دي دومره به ډیر heat required چې د هغې 1 Kelvin temperature increase کو. نو heat provided at a constant volume is proportional to the number of mole, and the second proportionality is heat provided at a constant volume is proportional to the change in temperature. دلته موږ ټمپریچر کې چینج ډیر راولو نو ډیر زیات هیټ به ورته پکاري. دا دوه پروپورشنالټي اوس دا دواړه موږ کمباین کوو نو ډیلټا کیو وي ډیلټا کیو وي. یعنی یو موږ ولیکو پروپورشنالټي او دا ان ورسره ډیلټا ټي، دا زموږ سره کمباین proportionality 1 او 2 مونږ کمباین کړه. اوس دا proportionality مونږ اکویشن ته چینج کوو نو ډیلټا کیو is equal to CV. دلته مونږ یو اکویلیټي پوټ کړه او یو مونږ کانسټنټ پوټ کو، نو دا proportionality اکویشن ته کنورټ شو او ان ډیلټا ټي په خپل ځای باندې پوټ کو مونږ. دا زموږ سره اکویشن A شو. په دې اکویشن A کې دا CV چې کوم دی، دا CV زموږ سره مولر سپیسیفیک هیټ دی at constant volume. اسمال وی چې ورسره دی سبسکرپټ کې لاندې، نو دا شو کوي چې دا مولر سپیسیفیک هیټ at a constant volume دی. دا زموږ سره دې نه مونږ CV کیلکولیټ کو دی اکویشن، نو CV بدلته پاتې شي او دا n ډیلټا ټي به راشي دلته ډیلټا کیو وی پی ډیوایډ شي، نو زموږ سره CV molar specific heat at a constant volume mathematical form راغی CV is equal to delta KV divided by n delta T. دا زموږ سره mathematical form of the molar specific heat at a constant volume. SI unit of molar specific heat at a constant volume SI unit بسې نو دی equation نه موږ calculate کولی شو چې CV is equal to delta KV. دا زموږ سره heat دی، د heat SI unit دی joule. This n is number of mole, so n unit is mole. Delta T is temperature, so the SI unit of temperature is Kelvin, and this may also be written as joule per mole per Kelvin. That's among sara SI unit of molar specific heat. څنګه چې موږ دلته وایو چې دلته موږ څونه هیټ د سیستم ته at a constant volume provide کوو، نو هغه زموږ سره صرف اور صرف د دې سیستم د دې ګیس انټرنل انرژي انکریز کېدو کې یوز کېږي او ورک ډن دلته 0 وي. نو اوس به موږ فرست لا اف ترموډاینامیک د مولر سپیسیفیک هیټ ایټ کانسټنټ والیوم لپاره لیکو. نو فرست لا اف ترموډاینامیک زموږ سره دا ډیلټا کیو هیټ ایډډ ټو د سیستم is equal to the increase in internal energy plus work done by the system. دلته زموږ سره at a constant volume condition دی پکې، نو دلته at a constant volume باندې change in volume زموږ سره 0 وي، یعنی دا volume fix وي، دا piston
M موبلي نه برځي نه لاندې ځي. نو work done on the system یا work done by the system زموږ سره 0 شو. نو first law of thermodynamics داسې لیکلی کېږي heat added at a constant volume is equal to change in internal energy plus thermodynamics work is 0 because change in volume is 0, so thermodynamics work is 0. زموږ سره شو heat at a constant volume is equal to change in internal energy. یعنی په constant volume باندې چې موږ څونه heat دې سیستم ته اډ کوو هغه زموږ سره صرف او صرف internal energy increase کوي work done 0 وي. د equation موږ داسې هم لیکلی شو delta U change in internal energy is equal to the heat at a constant volume. او زموږ سره په equation A کې heat at a constant volume value دا ده. نو موږ دلته پټ کوو د delta کې value پټ کوو نو change in internal energy of the system is equal to CV n delta T. دا equation به مخکې زموږ چې کله موږ relationship between CP and CV relationship find کوو چې هغه زموږ سره دی CP minus CV is equal to R. هغلته به دا equation دا زموږ پکاریږي.